السلام علیکم ملګرو. هغه څوک چې عمران خان له دا مشوره ورکړه چې ته گرفتاری مه ورکوه او د گرفتاری نه پس تا سره څه کیدی شي، دا به په دې نننۍ ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. پرون د پنجاب پولیس او رینجرز د زمان پارک گیټ پورې رسیدلی، خو د هغې نه پس ټول هغه گیم بدل شو او د چا د وجې نه گیم بدل شو او د چا د وجې نه د عمران خان د گرفتاری چې کومه منصوبه وه هغه ناکامه شوه. د پنجاب پولیس د عمران خان نه خپل سیکورټي واپس واغشته. دې ټیم کې عمران خان سره د پنجاب پولیس سیکورټي نشته. بل اړخ ته IMF یو بل شرط پاکستان ته ایښودی دی. هغه شرط څه دی اب هم په دې نننۍ ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. او د نواز شریف دپاره هم یو بوري خبر دی. هغه بوري خبر څه دی، نور کم اهم ډیولپمنټس دي، دا ټولې خبرې په دې نننۍ ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ دی چې تاسو دا پیج فالو کې، که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښ شي مخکې ملګرو سره هم شیر کې او خپله رایې را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کې. اول خبره کوو چې هغه څوک چې عمران خان له دا مشوره ورکړه چې ته گرفتاری مه ورکوه او د گرفتاری نه پس تا سره هغه سیاب سلوک کیدی شي کم چې دوی شهباز ګیل سره کړی دی، کم چې دوی اعظم سواتی سره کړی دی او نور داسې ډېر کسانو چې هغوی سره کم سلوک کړی دی، د هغوی کم بېعزتي کړې ده، نه هغه بېعزتي بیا ستام کیدی شي او ته گرفتاری مه ورکوه. او دوی خو دا وایي چې په 18 مارچ باندې به موږ تا په عدالت کې پیش کوو، دې دپاره موږ صرف تا گرفتارو، زموږ بل څه مقصد نه دی. او دا عدالت دا وارنټ جاری کړی دی چې عمران خان گرفتار کې او په 18 مارچ په عدالت کې پیش کې. خو کو چیرې تا گرفتاری ورکړه نه دوی بیا تا په عدالت کې نه پیش کوي، نه عمران خان له دا مشوره یو انون کس ورکړه. عمران خان ته هغه فون کال وکړو او هغه ته دا وویل چې ته گرفتاری مه ورکوه، ځکه چې عمران خان دا فیصله کړې وه چې زه گرفتاری ورکوم. عمران خان ته ډېرو کسانو دا ویلي چې د خپلو کم کارکنان دي د هغوی خیال وکړه، ځکه چې پولیس ډېر زیات تعداد کې راغلي دي، هغوی شیلینګ کوي، آنسو ګیس استعمالوي، د ربړ چې کومې ګولۍ دي هغه په کارکنانو باندې استعمالوي او د خون خرابې نه د بچ کېدو دپاره لحاظه ته گرفتاری ورکړه. خو بیا هغه ته یو انون کال راغی او عمران خان ته دا میسج ورکړو چې ته گرفتاری مه ورکوه او که چیرې تا گرفتاری ورکړه نو دوی بیا هیڅ کله هم تا په عدالت کې نه پیش کوي. او عمران خان په خپله هم د دې حادثې اظهار څو پیرې کړی دی چې د دوی صرف یو مقصد دی چې ما باندې یو ځل بیا قاتلانه حمله وکړي، که چیرې زه دوی گرفتار کړم. نو دې وجې څومره هم کارکنان دي هغوی هم عمران خان له دا مشوره ورکړه او یو انون کس هم عمران خان ته کال وکړو چې ته گرفتاری مه ورکوه او که چیرې تا گرفتاری ورکړه نو هغې نه پس دوی بیا تا په عدالت کې نه پیش کوي. بل اړخ ته هغه څوک چې د هغې د وجې پرون چې کومه منصوبه بندي وه د پولیسو هغه مکمل ناکامه شوه او د عمران خان چې د گرفتاری کومه منصوبه وه هغه مکمل ناکامه شوه. یو ټیم کې د زمان پارک چې دواړه کم ګیټونه دي هغې ته د پنجاب پولیس او رینجرز لګېدلي، خو بیا د وکیلانو یو ډیر غټ تعداد د زمان پارک رخ وکړو. هغوی اول په لیبرټي چوک کې راټول شو او د هغې نه پس د زمان پارک طرف ته رالل. نو چې کله هغوی رالل دې کې هېڅ شک نشته چې د پاکستان تحریک انصاف څونه هم ورکران دي، هغوی د تیرو 20 غنټو نه د هغې شیلینګ مزاحمت کو او کوشش یې دا کو چې زمان پارک ته پولیس داخل نشي. خو بیا چې کم ټیم کې پولیس زمان پارک ته داخلېدل نو هغې نه مخکې چې کله وکلا رالل او هغوی دا گیم ټول بدل کړ نو هغې نه پس پولیس لږ شان رسته شو. بیا د هغې نه پس یو غنټه پس لاهور های کورټ هم عمران خان له ریلیف ورکړو او چې کم اپریشن دی د پولیسو او هغې روکو کو او عمران خان له نن 10 بجې پورې ټیم ورکړی دی چې تاسو سیشن کورټ چې کم عدالت دا وارنټ جاری کړي نو هغوی سره رجوع کې. تاسو کله دا ویډیو ګورئ نو کیدی شي په دې باندې هم سماعت شوي. بل اړخ ته نواز شریف دپاره هم یو بوري خبر دی او هغه خبر دا دی چې لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر شو او هغې کې دا ویلي دي چې نواز شریف د 4 هفتو دپاره تللی انګلینډ ته علاج دپاره، هغه دلته افیډیویټ هم جمع کړو، شهباز شریف د هغه چې کوم ضمانت دی هغه ورکړی چې دی به خامخا په 4 هفتو کې راځي. خو 4 کاله وشو هغه لا نه دی راغلی، نو هغه درخواست چې دی نو هغه رسمات دپاره مقرر شو. او زه تاسو ته ووایم چې نواز شریف په 19 نومبر 2019 باندې د پاکستان نه انګلینډ ته تللی دی او هغه صرف د 4 هفتو دپاره تللی دی چې 4 هفتو دپاره زه ځم هلته خپل علاج کوم او بیا به واپس راځم. خو اوسه پورې نواز شریف هلته هېڅ علاج نه دی کړی، په یو اسپتال نه هم اوسه پورې علاج نه دی کړی او نه پاکستان عدالتونو کې هغه ریپورټ جمع کړی کوم چې د هغه میډیکل ریپورټ دی، ځکه چې هغه اسپتال کې علاج نه دی کړی نو څنګه به هغه د پاکستان په عدالتونو کې ریپورټ جمع کړي. نو اوس یو کس په لاهور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی او هغه درخواست د سماعت لپاره مقرر شو، ځکه چې د نواز شریف تقریبا څه کم 4 کاله وشو چې د پاکستان نه تللی دی او هغه ویلي چې صرف 4 هفتو دپاره زه ځم او بیا به واپس راځم. بل اړخ ته IMF پاکستان ته یو بل شرط ایښودی دی. څنګه تاسو ته پته ده IMF ورته شرط ایښود تاسو ټیکسز ولګوئ، په غریبو عوامو باندې مزید د حکومت ټیکسز ولګول، د هغې نه پس چې نور څونه شرایط وو هغه هم د حکومت پوره کړل. خو اوس IMF یو ځل
ځل بیا په دې حکومت باندې اعتبار نه کوي او دوی ته یو بیل شرط ایښودی دی. هغه شرط دا دی چې IMF ورته ویلي دي که چېرې ستاسو کوم دوست ممالک دي، نږدې ممالک، هغې کې سعودي عرب دی، قطر دی، ترکی ده او UAE ده، نو که چېرې هغوی تاسو له قرضې درکوي نو هغوی نه اول تاسو لیکل واخلئ چې او IMF تا له قرضه درکوي نو موږ به هم قرضه درکوو. نو که چېرې هغوی قرضه درکوي بیا IMF پاکستان حکومت ته دا ویلي دي چې موږ به هم قرضه درکوو، او که چېرې ستاسو کوم دوست ممالک دي هغوی تاسو له قرضې نه درکوي نو بیا موږ هم تاسو له قرضې نه درکوو. او دې حکومت یو وړښته خو دا ترجیحات دي چې عمران خان گرفتار کو. آیا د عمران خان گرفتارۍ سره به دا ګراني کمه شي؟ آیا د عمران خان گرفتارۍ سره د ملک چې کوم مسایل دي هغه به کم شي؟ د دې حکومت دا ترجیحات دي. یو وړښته دوی پرون په کروڑونو روپۍ صرف په هغه شیلینګ باندې استعمال کړئ او بیګا یو ځل بیا د پټرولو په قیمت کې 5 روپۍ اضافه کړې ده او د ډیزلو په قیمت کې 13 روپۍ پی لیټر اضافه کړې ده. یعنی د حکومت ترجیحاتو ته وګورئ. آیا د دې ملک مسله دا ده چې عمران خان د گرفتار شي یا توشهانه کم کیس دی هغه د دې ملک مسله ده؟ تاسو ابل دې باره کې ما ډیټیل ویډیو کړی وه، تاسو په نورم په نیوزو کې کتلي چې کمو حکمرانانو څونه لوټمار کړی دی. که هغه عمران خان دی، نواز شریف دی، زرداری دی یا نور څومره غټ افسران دي هغوی څومره لوټمار کړی دی. آیا اوس په د دې خلکو خلاف هم هغه توشهانه کیس جوړیږي او که نه صرف عمران خان نه یو انتقامي کاروی علي؟ خو زما سوال دلته دا دی چې آیا د عمران خان دا گرفتاری دونه اهمه مسله ده چې د مهنګایۍ نه د میډیا هغه توجه چې ده خو اسم د مهنګایۍ نه هټو ده، خو آیا دا دونه غټه مسله ده چې د هغې په وجه باندې د دې گرفتارۍ په وجه باندې دا ټول مسایل چې دي دا حکومت شاته کړي دي؟ اوس بله اړخته IMF هم وله قرضه نه ورکوي. دې ټیم کې په 2 کیسونو کې د عمران خان وارنټ گرفتاری جاری شوی دی. یو جج زیبا چودھری کیس دی، عمران خان چې د باره کې کم الفاظ استعمال کړو په هغې باندې عمران خان بیا معافي مغوسته، خو هغه کیس لا اوسه پورې هم نه دی خارج کړی شوی. بل اړخته په توشهانه کیس کې هم د عمران خان وارنټ گرفتاری جاری دی او لاهور های کورټ پرون صرف پولیسو ته او رینجرز ته دا وویل چې تاسو کوم په زمان پارک باندې هغه اپریشن دی نه هغه ختم کې او پولیس چې کوم دی نه هغه د زمان پارک نه لږ شان لرې کې. خو عمران خان له دا ټیم ورکړی دی چې ته سبا 10 بجو پورې یعنی نن او دا تقریبا چې کوم ټیم ویډیو ریکارډ کوم دا تقریبا 10 بجې دي، نو کېدای شي اوس ګورو چې عدالت د باره کې څه فیصله کوي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف او عمران خان له لاهور های کورټ دونه مهلت ورکړ چې سبا 10 بجې تاسو سیشن کورټ سره رجوع وکړئ. نو اوس ګورو چې د باره کې سیشن کورټ څه فیصله کوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښ شوي نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ، خپل رای را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.